وقال تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى قل لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن أو علمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال. درود شریف ہوا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. جناب صدر مجلس او زما عزتمند مسلمانان رونو، نن ستاسو په دغه جامع مسجد کې او په دې کلي کې چې دا کومه مبارکه اجتماع جوړه ده دا د قرآن شریف په خوشحالی کې جوړه شوې ده. زمونږ او ستاسو محترم رور جناب حافظ حاجی اکبر صاحب الله دې په عمر کې او په دغه کوششونو کې خیر او برکت واچي. د هغې په محبت او په مینه د هغې د استادانو او د دوستانو او د معاونینو په مشورو باندې او په کوششونو د قرآن شریف یو څو ماشومان فارغ شوي دي او د هغې په خوشحالی کې مونږ او تاسو نن دلته جمع یو. رب العالمین د حافظ صاحب محترم او د هغه د ټولو ملګرو دوستانو معاونینو اساتذه کرامو شاګردانو زمونږ او ستاسو دا ناسته او دا کوششونه په خپل دربار کې قبول منظور کړي. زمارونو قرآن شریف دا الله دا عظمت یو لوی کتاب دی. زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره الله نازل کړی دی او د قرآن شریف د لویه اندازه د دې نه لګي چې دا د پروردګار خبرې دي. ما یو ځای کې تقریر وکړو د قرآن شریف متعلق او ډېر باس مې په دې وکړو چې دا ډېر د عزت کتاب دی او د برکت دی. یقینا یو سړی ما ته رانږدې شو، قابل سړی و داسې ایجوکیټډ، ما ته وی یاره مولانا صاحب دا یو ټکي وي ستا زما اړه ته پرېوت او په دې خبره زه په سوچ کې پروت یم. وی د قرآن شریف د عزت دپاره او د لویۍ دپاره دا یو ډېره لویه خبره ده چې دا د خدای خبرې دي. واقعي چې موږ سوچ وکړو که زه خبرې کوم د خبرو د کوونکي نه د هغه د خبرو اندازه لګي. بعضې وخت کې یو سړی ډېرې ښې خبرې کوي او ډېرې هوښیارې خبرې کوي او ډېرې قابلې خبرې کوي،
خو هغه سړی په معاشره کې لږ کمزوري د هغه خبرو له څوک توجه نه ورکوي. او چې په معاشره کې یو سړی مالداري یا یو لوی افسري او یا د معاشري یو معزز انساني که هغه د خولې نه ګندم ودوړی نو خلک یې خبرې له توجه ورکوي. د خبرې قدر د خبرې کوونکي نه معلومیږي. نو دا د خدای خبرې دي. د الله عظمت د هغې انتها نشته چې خدای څومره لوی دی او څومره لوی ذات دی، د دې ټولو کائناتو خالق او مالک او پروردګار. او په ځمکه کې او د ځمکې د پاسه او په دریابونو کې او د دریابونو د پاسه او په اسمانونو کې او د اسمانونو د پاسه چې څومره مخلوق دی، د دې ټولو پیدا کوونکي او فنا کوونکي او ټولو له تربیت او رزق ورکوونکي ذات، د هغه د عظمت څه پته نه لګي، انتها نشته. نو چې د الله عظمت او لویي دومره ده، د خدای د خبر هم ډېره لویي او ډېر لوی عظمت دی. که موږ لګیا یو موږ وایو چې قرآن د عزت کتاب او د برکت کتاب، زما به څه خبرې او زما د خبرې به څه وزني. خپل رب العالمین وی وهذا کتاب انزلناه مبارک، دا یو کتاب دی مونږ نازل کړی دی الله وی، او د ډېر لوی برکت او د خیر کتاب دی. الله په خپله وی. نو چې خدای ورته مبارک او د برکت کتاب وی، دین اندازه ولګوئ چې دا څومره بهترین او د خیر او د برکت نه ډک کتاب. او ورونو برکت د قرآن شریف په یو جهت نه دی. ګورئ یو سړی وایي چې برکت یې دا دی چې زه یاد کم، بېشک دی لوی برکت دی. علم یې خپل برکت، عمل په خپل برکت، تلاوت یې خپل برکت، چې سترګو ته مخامخ ونیسي دی کې ځان له برکت، چې ښکلی کې دی بیل برکت، چې سینې پورې ونیسي دی بیل برکت، او چې بیا د عزت په خیال ولا الماری جوړه کې، رحیل ولا جوړ کې، رومال ته تو کې دی بیل برکت. یو جهت نه د قرآن شریف لا محدود برکات د قرآن شریف، د شمیر نه زیات برکات، او د یو یو آیت او د یو یو حرف برکات قسم دی که دی وم شمیرلی شي. زمونږ د کلي یو ډېر لوی عالم، تاسو به نوم اورېدلي لیدلي به مې مولانا شمس الحق افغاني رحمه الله، دا د هغه نه مه اورېدلي دي. وی مکې مکرمې ته تللی وم، یو سړي دعوت وکړ، وی کتبخانې ته بوتلم چې زما کتبخانه وګوره، وی یو شان کتاب پکې پروت و په ټوله کتبخانه کې، یو کتاب. وی زه حیران شم چې خدای دا کتبخانه کې دا کتابونه څومره ډېر او دا خو ټول یو شانتي دي، حالانکه یو کتاب یو شان، شپږ جلده، اته جلده، لس جلده، 12 جلده، بیا بل کتاب. وی ما ته تپوس وکړو چې دا ستا دی کتبخانه کې دا کتابونه خو ټول یو سیز دی او یو نقش دی او یو شان دی. وی دا د قرآن شریف تفسیر دی، دا ټول یو تفسیر. نوم یې څه دی؟ حدائق ذات بهجه، د تازګۍ باغچې، تازه باغچې. وی ما د هغې خیري جلد را واغېسته چې ټول خو نشم کتی راشه دا خیري جلد وګوره چې دې کې څه لیکلي دي. 1400 جلده کې د قرآن شریف یو تفسیر، 1400 جلد. وی چې خیري جلد مې را واغېسته نو هغه چې چا مصنف لیکلي و هغې څه نوم واغېست، خو ما ته نوم یاد نه دی. وی هغه لیکلي و په آخر کې چې زه یو حقیر او کم فهمه او ناتوان او ناقابل بنده د قرآن شریف دا پوټی غوندې خدمت مې وکړه، پروردګار تې راله قبول. تفسیرونه ډک، یو یو تفسیر ګوره د یو یو آیات نه په سونو مسلې علماو باسي. دا د قرآن شریف برکت نه دی. کور کې اسې کې دی برکت، په سفر کې روان او ځان سره دی یوړه دی بل برکت. او مقصد د قرآن شریف تلاوت چې ته تلاوت کې دی په مقصدونو کې یو مقصد دی، هغې کې ځان له برکات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ما کم حدیث درته ولسته، من قرأ حرفا من کتاب الله، یو حرف د الله د کتاب چې چا ولسته الله به ول 10 نیکۍ ورکړي.
یو نیکی په لس نیکی به الله ورکی. وی دا نویم چې الف لام میم یو حرف دی، دا طالبان پہ پویگی دی الف دا غیغ مسمع مراد دی چی اغا ترکیب کی استعمالی گی، لکا قال کی دا قاف و دا لام پا منس کی چی کم لفظ دا شو. الف او لام و میم دا اغا مسمع پہ اعتبار تی ترکیب کی استعمالی گی، دا دری حرف دی دیرشنے کیش. الحمدو پینز حرف دی چی تا دا پینز حرف ادا کرل 50 نیکی بدت رب العالمین در کی. او یوازی دا ندی گوری کہ تا تا پہ نیکی ملاویگی، بعضی صورتونوں کے پروردگار مخصوص برکات خودی دی، لکہ سورہ یاسین عام مسلمانانو تبیا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ سوک دا سورہ یاسین تلاوت کی اللہ بدل دا قرآن شریف دا لس ختم و ثواب ورکی. لس دل چی قرآن شریف ختم کردی دا برکت دلے. او چې څوک سحر وختي د سوره یاسین تلاوت کوي نو پروردگار برده دروازه حاجتونه پوره کی. مون وایو کنه الکه سه بجت مې دی، یو توایو دعا را لوکا، بل توایو دعا را لوکا، دا هم خبره ده. د یو نیک انسان نه دعا غختل دا خشه دی، او د بل مسلمان نه دعا غختل دا خبره ده، او د یو غایب مسلمان دعا د غایب د پاره پروردگار قبلی هم. لیکن حاجت نہ پورا کی گی. رسول اللہ مبارک فرمائی کہ سورہ یاسین سار کے لولا من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، کہ دا صورت سوک سحر کے ہوئی اللہ بے حاجتو نہ پورا کی. الکا غریب ما او فقیر پیسی نشتا روڑے نشتا، حضور پاک ہوئی صورت واقعہ چے کم دے لستلی کی گی او کم خلق کی لولی پروردگار بے فقر او پاک ختم کی. دا قبر دا عذاب نه یریگم او دا قبر دا تیرو نه یریگم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تبارک اللذی تلاوت کوا کہ سوک دا سورہ ملک تبارک اللذی تلاوت کی پروردگار بے دا قبر دا عذاب نساتی. صحابہ کرام پلار روانو یوزے کی خیمہ خکڑی وا چتا زول قبر و لاندی دی تا پتہ نو چی دلتا قبر دی دا لاندی نے دا تبارک اللذی تلاوت ورید چلال النبی علیہ السلام تے علوے وی سیب مونگ پیوزے کے خیمہ خکڑا مونگ تدا پتہ نو چلان دے قبر شتک نیست باز قبرون وارشوی زمانہ پیڑی رتلی وی لان نمدد صورت تبارک اللذی تلاوت ورید دزمک دا لان دے. حضور پاک فرمائی ہی المانعات ہی المنجیہ، وی دا صورت تبارک اللذی دا چی چالوستو ممکن دا دی انسان پا جن کے ردی تلاوت زیاد کری دا تبارک اللذی اللہ انسان لا دا سے خیر پہ ورکی چی دا عذاب دا قبر نے بچ گئی. عذاب قبر منے کئی او دا عذاب دا قبر نے پہ اللہ انسان لنجات ورکی. سمرلوی برکت شپکی دا سی یو صورت نہ دے دیر صورتو نہ دی. الکا ما تا قرآن یاد نہ رے سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد خطولو تا یاد دکن منس کے ٹول لولو. حضور پاک فرمائی چی سوک درے کرتا اولولی اللہ با دا قرآن شریف دا پورا ختم ثواب ورکی، او چی سوک لس کرتا اولولی پروردگار بولا پا جنت کی او بلڈنگ یو محل جوڑ کی. او که یو سڑی حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام تاوئی ویدہ اللہ رسول اس خبلان لدیر محلون جوڑ کو ذکر پلس کرتا محل جوڑی گی دیر با جوڑ کو. نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل عمرہ تا دمرا دیر نشویلی لکا سمرا چا خدای سر بلڈنگون و محلو نشتا. او چی یو سلی 200 کرتا اولولی سورہ اخلاص 200 کرتا لستل سدون گران خبرم ندا دیر زر لستلی کی گی. حاضر مسلمانان لکی لازم کہ 200 کرتا بے انشاءاللہ لولے کا خیر ساسو فیدہ دا ورکے. بسم اللہ سر 200 کرتا اولو لے خواہ دا چی سمر راتناس سے چی پیملو کے چی 200 کرتا سوک سورہ اخلاص قل ہو سورت اولو لی حضور پاک فرمائی دا 50 کالو گناہ بورتا اللہ معاف کی. دا سورہ اخلاص برکت. سورہ فاتحہ چی دا منگے مانزکی لولو حضور پاک فرمائی چی دا سوک اولو لی او بزانی چوف کی او یا پا اوبوی چوف کی او اغا اوبوس کی پروردگار بے دا بیمارین شفا نصیب کی.
الله به جوړ کی. آیت الکرسی چې د شپې یو انسان لولي. د آیت الکرسی ډېر فضیلتونه دي. یو فضیلت ادا دی چې پروردگار به دې د شیطانانو او د پیریانو د ضرر نه محفوظ کی. د شپې دا پیریان خورېږي او دا شیطانان بعضی بیماری ګوره د شیطان د چوکې د وجې نه پیدا کېږي. ډېرې بیماری داسې دي شیطان په انسان کې څه اثر وکړي، زخم کې ولا سسخا پوکي ووایي او یا سبل څه اثر وکړي، د هغې نه دا کینسر او دا خطرناکې بیماری پیدا کېږي. آیت الکرسی چې ماسخوتن ته تلاوت کې د شیطان او د پیریانو نه به د الله محفوظ ساتي. او بل حدیث کې پاک کې راځي چې آیت الکرسی څوک اولولي د ده او د ده د ګاونډیانو د کورونو به رب العالمین حفاظت کوي. دا د دې سورتونو برکت دی. وهذا کتاب انزلناه مبارک. اوس به زمونږ په ذهن کې یو سوال راځي، یاره صاحب زما زوی خو ناجوړه دی او زه خو صورت فاتحه لولم خو نه جوړېږي. یاره صاحب ما خو سو آیت الکرسی اولستله او بیا مې کنډر وشو چې رانه مال یوړه. دا ولې؟ رونو د دې په جواب هم پوه کم. په دنیا کې دوه قسم اسباب دي. یو هغه سبب دی مادي او ظاهری سبب ورته مونږ وایو، او یو بل هغه سبب دی چې هغه روحانی سبب دی، غیر مادي لطیف په سترګو نه ښکاري. مادي اسبابو کې عقیدې له دخل نی، لکه ته چې اوبس کې تنده به دې ختمیږي که یقین دې پېشته که نشته، او چې ډسپرین ګولی واچې خوله به د نوباسي که ستا په عقیده شته که نشته، او چې انجکشن درته ډاکټر ووایي ګرمستن چې ورته مونږ وایو نو وجود نه به دې خوله وباسي که ستا په یقین شته او که یقین دې نشته. دا مادي اسباب دي. یا چاله سر له یې سټکې راوبرو نو سر به یې وینې کېږي که ستا په یقین شته او که نشته. هلکه زما خو په عقیده نه و تا به خوږ نه کي نه که دې سره د عقیدې تعلق نشته. که عقیده رشته هم د لاډو کې ماتوي او که دې نشته هم د لاډو کې ماتوي. دا ظاهري اسباب یقین او عقیده نه غواړي. دویم قسم هغه اسباب دی روحانی غیر مادي، هغې کې عقیدې له دخل دی، په سترګو نه ښکاري. لکه صورت فاتحه کې شفا ده. اوس خو صورت فاتحه زه چې لولم دا خو هوا ده د خولې نه ووتله او په انسان باندې ولګېدله. ډسپرین ګولی خو نه چې ګېډې ته یې واچوي او نه انجکشن دی چې سړي ته یې پرک کې یا په مټ باندې ووایي. دا روحانی اسباب دي. دې کې یقین او عقیدې له ګوره ډېر لوی دخل دی. که ستا عقیده او یقین برابري د حضور پاک د خولې مبارک خبره دروغ نه ده، رښتیا ده. داسې ده که نه ده؟ او بیا یو کس ته هم نه وي عاملان سره وی او یو صحابیم پې د اعتراض ونه کو چې د الله رسوله مونږ خو فاتحه ولوسته شفا پکې نشته. دا یو حدیث کې نشته. صحابه او تسلیم کړی او منلې خبره ده. نو حضور پاک چې عامه خبره کوي صحابه او ته، صحابه ورسره منلم ده، تجربه شویم ده، دروغ نه وی. دا زمونږ ایمان او زمونږ عقیده ده. لیکن زمونږ یقین کمزور دی. زمونږ عقیده کې فرق دی. مونږ کلک یقین پې نه ساتو. دا روحانی اسباب دي، دا عقیده او یقین غواړي. که کلک عقیده او یقین دې پې پیدا که د دواړو جهانو د مبارک سردار بالکل رښتیا ده، دروغ نه ده. د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو خبره به درته وکړم. هغه یو ځای کې لیکلي دي د دې عقیدې او د یقین خبره کوم. یو مولانا صاحب د جمعې په تقریر کې عوامو ته د بسم الله الرحمن الرحیم فضائل خول چې بسم الله کې دا فضیلت ته او دا فضیلت ته او دا حقیقت ته رښتیا خبره. ډېر لوی فضائل دي د بسم الله الرحمن الرحیم. دا فضیلت ته او دا دی یو جوش کې راغی مولانا صاحب وی دامره فضیلت هم دی او دومره برکت ته که څوک په دریاب پورې وځي نو بسم الله الرحمن الرحیم دی وی او خپه دې په دریاب ږدي پورې غاړه به پرې وریوځي خپه به هم نه لمدېږي. په دې مجلس کې یو بانډیسي ناستو ابه د جمعې مانځله چې راته نو په دریاب به په کشتۍ کې راته نو کشتۍ له به پیسې ورکوي. د هغه زمانې یا 98 روپۍ. هغه چې دا خبره واورېده
مولانا صاحب دا دې راته مخکې ولې نه وې؟ نه خو بلا پیسې ما نه مانډګي واغېستې چې دې طرف نه ځم هم پیسې اخلي او چې د هغې طرف نه ځم پیسې اخلي. نو تا راته بسم الله دم د سره مونږ ته دې نه ښه ښه راځه چې اوس دې وښه اوس هم ښه ده وروستو پیسې خو به بچت شي که نه. چې مونځ یې کړی دی او دې دریاب ته نږدې شوی دی وی بسم الله الرحمن الرحیم او خپې خودې د واقعي خپې لمده شوې نه را پورې هغې طرف ته دې پورې وته وی دی چې به کلم ته بس دغه دم و بسم الله به یو په دریاب به ته او په دریاب به واپس راته. دا حقیقت دی رونو. دا خدای پاک یو کمال پیدا کړي یو انسان له خدای برکت ورکی یا بعض الفاظو له پروردگار برکت ورکی. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د ایران د فتح د پاره ولېږوي د لاړ شه او د کسرا د ایران بادشاه په هغه حمله وکړه. دې چې لاړ ډېر لوی لښکر دی ورسره. د ایران بادشاه کسرا پوه شو چې دا خو د مسلمانانو لښکر دی او دا خو په مک ونه دی. نو هغه ټولې کشتۍ راغونډې کړې هغې وسوځولې. زه کشتۍ مې ختمې کړې نو دا خو ډېر لوی دریاب دی په دې به دوی څنګه راځي؟ لاره خو پول شته نه او دومره جوور دریاب چې دا سمندر دریاب یو حصه ده په دې به دوی راځي څنګه؟ ښه بېغمه ناست و. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې څنګه راغی پاسونه دي ورسره چا سره اوښان دي او د دریاب په غاړه ودرېدل. کشتۍ نشته نه دوی سره خپل انتظام شته نه پول شته. ملګري ورته وایي څه به کوو؟ یو کشتۍ خو هم نه ده چې مونږ یې جوړه کړو ورپورې وځو. په یوه کې چې ورپورې وځو خو مونږ به هلته دڼیا کړي. دا به څه کوو؟ هغه وایي داسې کار دی چې مونږ د چا په حکم روان یو؟ د عمر فاروق امیر المؤمنین رضی الله عنه په حکم. دا چا خلیفه دی؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او هغه د چا په حکم؟ د الله په حکم. داسې کوو راځئ په دریاب زه دنه مخکې کېږم او تاسو راپسې شئ. دا مې امید او یقین دی چې خدای به زمونږ حفاظت وکړي. اتې مخکې شو وی ای دریابه مونږ ستا د پیغمبر د خلیفه په حکم روان یو او ته د پیغمبر د رب په حکم روان یو چلیږي. مونږ ستا د پیغمبر د خلیفه د حکم تابع یو ته د هغه د رب تابع یې. مونږ جهاد کوو پې ورلو چې اصل پونده ورکړه. دا ګورې یوه خبره نه ده تاریخي قصه ده دا مضبوطه خبره ده. د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ټول لښکر سره د اسونو اوښانو په دریاب پورې وتل او د اس سوم هم په اوبو کې لون نه شو او کسرا بادشاه له مضبوط شکست ورکړ. او د هغه د لاس چې کوم خاص سامانو د هغه تاج او د هغه بنګړي هغه حضرت عمر فاروق له مدینې شریفې ته ولېږل. یو اوږده تاریخي واقعه ده. سراقه ابن مالک چې کله په نبی علیہ السلام باندې د هجرت په موقع باندې حمله کوله او د هغه اس په دا ځمکه کې درې ځله خپې ننوتې نو حضور پاک مبارک اخیره کې امان ورکړ او ورته وی سراقه وی زه ستا په لاس کې د کسرا بادشاه بنګړي وینم او ستا په سر د کسرا بادشاه تاج وینم. سراقه هغه وخت سره وی وی مړکې مې وی چې دې وخت کې ستاسو په خپل وطن کې ځای نشته. دا د مکه پرېږدی او مدینې ته ځای بل وطن ته ځای او دعوې دومره غټې کوي لیکن پروردگار هغسې کوي. عمر فاروق رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص ته وایي چې د کسرا مخصوص سامان دی دا او ما له مدینې شریفې ته راولېږي او په دې جهاد کې سراقه ابن مالک الله بیا مسلمان کړی او سره وی دې به هم راولېږي. د حضور پاک یو ارمان و هغه پوره کوم. سراقه هم راولېږه هغه مخصوص سامان هم راولېږه چې کله اوس پر دل ټول سامان پکې و بنګړي پکې نو استاد یې واپس کوي ورشه ساعت ته وایي چې بنګړي پکې نشته. حضرت عمر ته چاوي تا ته څه پته لګي د هغه د بنګړو؟ وی حضور پاک فرمایلي د هجرت په موقع د سراقه ته څه وی درته؟ وی ما ته وی چې ستا په سر د کسرا تاج وینم او ستا په لاسو کې د هغه بنګړي وینم. نو معلومیږي دا چې د هغه تاج او د هغه بنګړي دته به اغوستلی کېږي. بنګړي نشته. استاد یې ولېږه چې هغه سامان الټو د هغه بنګړي پکې پیدا شو. بخوانو بادشاهانو بنګړي واچول د سرو زرو یې راوړل او په مدینه شریفه کې یو ډېر لویه جلسه وکړه او صحابه کرام یې د ګوټ ګوټ نه راغونډ کړل. وی د نبي علیه السلام د هجرت د موقع ارمان نن پوره کوم.
هغې فرمایلي و سراقه ته چې ستا په سر د کسرا تاج او لاس کې د هغه بنګړي وینم، هغه ته تاج پوشي وکړه، هغه تاج یې ورته په سر کړ. او یې بنګړي د سرو زرو سړي له منه دي، حرام دي، خو صرف د حضور پاک د خولې وینا د لږ ساعت دپاره درته اچوم. دا تاج د مبارک او دا بنګړي د ستا مبارک، د هغې و پیشنګویو د حضور پاک. خو خبره مې دې پورې کوله چې هغه اس سمم لون نه شو، د ټولو اسونو بل طرف ته پورې وتل. دا شوي دي. امام شافعي رحمت الله علیه د مامون الرشید زمانه کې یو لویه مسله وه د قرآن شریف متعلق، او ډېر لویو امامانو له سزاګانې ورکړي دي. امام شافعي صاحب ته وی موږ سره مناظره او بحث وکړه، او ډېر زیات هوښیار و. هغه لاړ او د دریاب د پاسه وی زما مناظره به د دریاب د پاسه کېږي، زه هم په دریاب جانماز غړم کینم به پې، او ترې د خپل معتزلي ملام راولي چې ما سره په دریاب کینی، هلته به خبرې کوو. هغې نه خو هغې یارېدل، وی دا چېرته کېږي د مارونو. هغه حضرت بانډیسي به ته او بسم الله به وی، او په دریاب به پورې وته، او بسم الله به په دریاب به را پورې وته. خوشحاله مولانا صاحب خره ډېره موده پسې راته دم وخوړ، خو بیا هم ښه ده، د ډېرو پیسو نه بچ شوم. مولانا اشرف علي صاحب لیکي یو ځل یې مولانا صاحب له دعوت وکړو، مولوي صاحب ما سره به ځې ډوډۍ به را سره خورې. ډېره ښه خبره چې ورسره روان شو، دریاب له ورسېدل، نه مولانا صاحب ودرېده، چا چې ورته را دم په جومه کې خولی. بانډیسي ورته وي مولوي صاحب راځه که نه، وی کوم خوا؟ په دریاب پورې وځو که نه؟ نو صبر وکړه چې کښتۍ خو راشي که نه. نه مولوي صاحب تا چې ما ته هغه دم خولی و، زه خو هغه بسم الله ویم او دې طرف نه پورې وځم او د هغې طرف نه پورې وځم، دا دم تا راته خولی دی او خپه مې هم نه لمدېږي. مولانا صاحب ورته مونږ غر کې که زمونږ په سر دی چې د پیسې اخېستې دي، ما ته دې لوبه جوړه کړې ده. نه نه دا دم خو راته تا خولی دی. نه نه یاره دا خو آصف مونږه ویلی دی. نه نه ته راځه زه مخکې کېږم. ښه ده ته مخکې شه چې بانډیسي بسم الله وي او مولانا صاحب یې د لاس ته نیولی دی، اپې نیغ روان دی. دیم پوه شو چې وایي واقعي کمال خو پکې شته. بانډیسي مخکې د ملا صاحب یې د لاس ته نیولی دی، هغه نیغ روان د خپې ورور وړه چې پې په پورې ایسته ځان سره. دم خولی چا دی چې چا خولی دی د هغه یقین او عقیده برابره نه ده، اپې نشي تللی. چا چې اورېدلی دی اگر که بانډیسي دی د هغه یقین او عقیده پې برابره ده، هغه پې د پاسه نیغ پورې وځي. زمونږ په دې علاقه کې یو سړی و، اوس مړ دی خدای دې وبخي، هغه سره یو اجازه وه. دا زما چې شمدید خبره ده، د جومات خبره ده، هغه سره یو اجازه وه، او هغه اجازه داسې وه چې هغه به زمونږ باباجي له راته د هغه د دې کونډو بیماري وه، نو هغه له به یې هغه خپې دمولې، نو هغه به لور سور که. اوس مړ دی د دې حاجي صاحب دی، د دې حاجي آباد د دې حاجي صاحب دی په مریدیه کې، سید احمد شاه نوم یې په مردو کې. هغه به دا چلو که چې لور به یې سور که، او داسې به یې سور که چې دا رنګ به بلکل بدل شو. بیا به هغه لور راواغېشت او په دا جبه به یې داسې ومږه، په خدای یقین کو زمونږ مخکې، او دې جبې به یې داسې لوخړې ووالې، یو سرخ به یې وکړ. بیا به یې هغه لور راواغېشت، په دې پونده به یې مږه، او دې پوندې به یې لوګي کول. هغه پونده به یې راواغېشته او زمونږ د باباجي په دې پونډۍ به یې کېښوده، او هغه به ورته ملاستو. ما باباجي ته ویم مې تا په دې کونډۍ چې دا خپه کېږي نو څه تکلیف شته؟ وی دومره زور راکوي لکه چې زما په دې وجود کې دا اور را دننه کړي. او یو ورځ پس بیا د هغه کونډۍ نه بیا هغه اوبه روانې شوې. د اجازه زمونږ کلي کې یو بل حاجي صاحب په زیرګل حاجي صاحب تاسو به ډېر نومونه اورېدلي، اوس مړ دی خدای دې وبخي، د علیجان کلي کې اوسېده، هغه سره م وه. نو زه په زیرګل حاجي صاحب پسې لاړم، مې ماله د اجازه راکړه. وی ډېره ښه څه کلمات یې راته وښول، وي دا د جمعې په شپه 1500 کرته ووایه. ومې وی چې بیا لاړم، چاړې راواغېسته او په اور کې کېښوده، او خیمه دې داره سره کړه. ما ته دا په جبه راکاږه، دغه یوه جبه ده، که دې نه دې خلاص کړو بیا به څه کوو. خلک خو په لور خدمت کوي، په چارې کوي، په سسکوره کوي، زمونږ همدغه یو جبه ده، اوس دې هم خلاصې. ما ته وی نه مې پوندې پورې راکاږم. ما ته وګورې که پوندې دې یوړه سوځی دی، لاول به په جبه راکاږې. چاړې راواغېسته سره وه، او چې د جبې پورې به یې ویله کش ورکړه، نو زه به یو ګز وروسته شوم، داسې لوخړې به یې وکړې.
وی شابه دا ما راخ کا او دا ټکی وایو په جبه راکاږه. ما وی قلار کېنه، نه په قرآن کې شته چې په جبه چړې راکاږه او نه په حدیثو کې شته. وی ته دم زده کې، مې دم زده کوم خو جو باندې چېرته راکاږم. زما هغه یقین نه مې شو راخ کې، مې نه شم راخ کې، مې په پونده راکاږم. ځکه کشې ورکه خو پونده علاج به وکړو، جبه وسوځېدلو دې سره به څه کوم. دا عقیده درونو ګورې، یقین دې مضبوط. د چا دا یقین کمزوري، د چا دا یقین مضبوطي. د چا زړه کلکي یقین مضبوط دی، د چا زړه کمزوری دی. زما زړه کمزور و ټینګ ورته نه شو، د هغه زړه مضبوط و کلکو. الله ګوارې ګورې په دې منبر درته خبره کوم. سورت فاتحه حضور پاک مبارک فرمایي په دې کې شفا ده. حضور پاک دروغ نه وایي، دا زمونږ ایمان او زمونږ یقین دی. یو صحابي دی د نبی علیہ السلام مبارک، د نبی علیہ السلام نه صلات حاجت وریده چې 2 رکعاته نفل څوک کې الله به حاجت پوره کوي. کور ته راغی، بیبي ته وی ډوډۍ راوړه، بیبي ورته وی ډوډۍ خو نشته، تا څه راوړي؟ لاړ او د حضور پاک د وینا مطابق په جومات کې 2 رکعاته صلات حاجت وکړو. کور ته راغی، بیبي ته وی څه شته؟ او تا سره لیږلي دي تشتور کور ته راشه او څه شته؟ څه دي؟ بیا لاړ، بیا 2 رکعاته صلات حاجت وکړل. خدایا ستا د ښکلي پیغمبر نه مې اورېدلی دي، زم ناریم او زما ښځه او بچیم نار دي، او ما له به روزي راکې. چې کور ته راغې ښځې څه شته که نشته؟ ښځه ورته وي یو تار سره وړي دي، وګوره څه دې راوړي. ښځې څه شته؟ وی سړیه ناشنا قصه شروع ده. هغه څنګه؟ راشه وګوره میچن تاویږي او اوړه ترې رابېږي، او چې د کور څونه لوښي و مې ته ډک کړل. کور کې بل لوښي نشته چې د اوړو نه ډک کم. او بله قصه ده، اور بلیږي په تنور کې، ډوډۍ پکې پورې کېږي، مو رانړېږم، ټول کور مې د ډوډو ډک شو. دا د هغه 2 رکعاتو صلات حاجت برکت، د هغه یقین جوړو چې دې کې دا کمال شته. چې راغی میچنې پله ورغې ورېږه وګورمه چې د غنمو دا لار ورته د کم ځای نه را روانه ده. د سرو درو د چرګې هغه د هګۍ قصه ده که چرګې لاړه کړه، هر څه ختم شو. زه ګورم چې دا دانې د کمې را روانې دي، خو چې پل یې ګوتې یوړې جلان بیچن ودرېده. لاړ حضور پاک مبارک لا نبی علیہ السلام ته قصه وکړه، وی صاحب دا چلو. نبی علیہ السلام فرمایي ګوره ستا په هغه 2 رکعاتو یقین برابر و، او بیا چې میچنې پله دې ګوتې یوړې نو هغه یقین دې بل خوا لاړ. چې ګورم چې د کم ځای نه غنم را روان دي، وی زما د قسم په هغه ذات چې زما ستا د هغه په اختیار کې ده، که د میچنې د پله د ګوتې نه وې وړې، تر قیامته پورې به دا پل ګرځېده، اوړه به یې راغورځول او تنور به ډوډۍ درکولې. دا حقیقت دی. سورت فاتحه کې شفا ده، خو عقیده والا پکار. درته خپل چې شمدید خبره وکړم، پروس کال زه حج له تللی ومنو، یو ملګری موږ سره پروس کال نه بل کالنۍ خبره ده، هغه بیمار و، تبی و، او داسې تبی شو چې حج را نږدې شو، جړل غریب. او موږ سره په ګروپ کې 3 ډاکټران، 3 واړو ولا مختلف سپیشلیست ډاکټران، داسې علاجونه ولا وکړل چې ستنې انجکشنې ولا وا، دارو ورکوه او سړي ته به نه کبېږي، زیاتېږي. او ما ته یې وی مولوي صاحب زه جومبرمه او د مرګ نه علاوه دا چې حج رانه پاتې کېږي. داسې د ګوتې په شان غریب راوخت د مردان. ما لکه تا خو ډاکټري علاج مکار سره وکړل، زه راته یو علاج ښیم، خو چې زه راته څنګه وایم په هغې به عمل کوې. هله مې الله راوستی. وی وایه مې داسې کار به وکړي چې زمزم او به ځان ته کېده. زمونږ بلډینګ ته به یو شنه ټپکو داسې اوږده 20 لیټره وي لا زیاته، هغه دې بلډینګونو کې هر بلډینګ ته یو کار خیر سړی دی، هغه دا خدای د هغه نه دا کارلي چې څومره حاجیانې بلډینګونو ته یو ټپکه ځي، یو نه ډېرې ځي. مې دا یو ټپکه ځان ته کېده، زمزم او به بس کې. حضور پاک فرمایي الزمزم لما شرب له، چې د کم مقصد دپاره زمزم اوس کې الله به د هغه مقصد دپاره ستا دغه کوي، پوره کوي. خو یاره یقین به ساتې چې دا زه څکم چې زه پې جوړېږم. او بل نبی علیہ السلام فرمایي دومره بس کې چې پختی دې پې راوپړسېږي. مونږ خلک لږې سکو، ډېر سکې نه شو، د 1 ګیلاس او 2 نه هغه زیات څوک سکې نه شي. ما هغه ته داسې ونه وې، ما هغه ته وې چې ګورې که زه راته کومه نسخه ښیم په دې طریقه سکې شې نو سکه، دومره زمزم به سکې چې ته پې الټی وکړې.
مې که د پښتو د پړسو به وی خو 2-3 ګیلاسه به وڅکي چې د مالو ډک شو مې الټی به پې کې دونه بس کې ما ته وی یاره بس په دې ورله او هلک ته مې ټپکه ورته کېده هغه ورته جګ ډکاو زه لاړم مانځله ماسخوتن چې رالم نو کاونټر سره به زه ناست وم که څوک د مسلو د دیني تپوس کوي دې راته مخکې ناست دی او یو جانماز یې تحفه کې اغېښتې ما له یې ښودې چې زه کېناستم حیران شم چې دا خوار خو د کټه د پاسېدو نو مې لکه څنګه شوې ما ته یې خدای جوړ کړم مې په څه ټیک شوې ما ته ویم په هغه زمزم وی دومره مې اوسکلې دومره چې الټی رالې او ډېر زیاتې الټی مې وکړې او په الټو کې رانه دا ګندونه پرېوتل دوباره مې بیا اوسکلې وي تا یو ځل ویلې وی ما دوباره اوسکلې بیا مې الټی کړې او په درېیم ځل مې بیا اوسکلې دونه مې اوسکلې چې بیا الټی رانلې وی حقه چې پاسېدل یم دا دې وي حرم کې به د ماسخوتن مونځ مو کورالم دا سړی م درته ښولی شم او بله حواله در کوم زما یو دوست ډاکټر بخبیلن د مردان تپوس ته وکړې هغه ماته ما په مولانا صاحب یو بل تجربه وکړه په زمزم یو سړی سلسل البول و متیازې چې ته زیاتې ځي باندې سړي متیازې نه ټینګېږي متیازې یې بیږي نو اوس متیازو والا له خو چې اوبه ورکوې خو نورې زیاتېږي که علاج به ضد شو متیازو والا له ته اوبه ورکوې نورې زیاتېږي مې چې زمزم وسکه او ستا هغه طریقه مې ورته وښوله چې وروره دونه بس کې چې الټی پې وکړې ما ته یې ورشه وګوره هغه بیګ یې د متیازو غورځولې دی نیغ روان دی حضور پاک او الله دا زمونږ یقین دی زه به هم دروغ وویم ته به م ووایې بل سړی به مو دروغ لویه ګناه ده خو دا زمونږ ایمان دی د عقیدې خبره ده اسې خبره نه ده چا صفت نه کوو د عقیدې خبره ده چې خدای او د خدای رسول دروغ نه وایي نو حضور پاک فرمایی چې سوره یاسین سارلو الله به حاجت پوره کوي حضور پاک فرمایی سورت فاتحه په دې کې شفا ده سورت واقعه دا چې یو سړی لولي الله به فقر او فاقه لرکوي او تبارک الذی چې یو سړی لولي د قبر د عذاب نه به الله خلاصوي دارنګې ډېر صورتونه دي او د هغې ډېر فضیلتونه دي نو د قرآن شریف په وینا کې په خدای قسم ډېر لوی برکت او ډېر لوی خیر ده مزه پکې څومره ده خوند یې څومره دی قاري صاحب چې اوس تلاوت کو سیف الله قاري صاحب څومره خوند یې کو او قاری عبدالباسط صاحب کیسٹ چې تو لګې څومره خوند کوي یو خشته قاری او حضور پاک مبارک چې به د قرآن شریف تلاوت کو الله اکبر چې د مکې کافر به ورته ودرېدل او غوږ به ورته ایښوده نو دې کې به خوند او لذت وکړه الله دې مونږ او تاسو جنت ته بوتلی کړي احادیثو کې مرادي او قرآن شریف کې مرادي جنتی لبا اللہ پا جنت کے ہر سور کی چردڑ کی تیری گی وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ دا سلے اور چرے سغوارے غب اللہ نرکے دا ہر جنتی پا کور کے بسلور ولی بیگی یو بدا شاتوی یو بدا سوچا پیو بی او یو بدا خالص و علو بو بی او یو به د شراب وي خو د خوند دپاره به هلته شراب سکي خلک د دنیا په شرابو کې سردردیم شته او نشم پکې شته چې څوک یې اوس کې غل متیازې ته بیږي د جنت په شرابو کې به صرف خوند بی لذت به پکې سرخوږي قرآن شریف کې الله وایي او سرخوږي به هم پکې نه وي او بېهوشي به هم پکې نه نشه به پکې نه د حضور پاک مبارک نه او صحابي تپوس کوي وی صاحب په وله کې خو دننه خټئ او کانی پکی وی په والا کې خوندم کوي چې په دې کانو کې اوبه رواني شرړار کوي د جنت په دې والو کې شته وی او هغې کې به کاڼي وي خو هغه به زمرود او یاقوت او مرجاني او په دغه والا کې چې کومه خټئ هغه به مشک او عنبري یو صحابي تپوس کوي وی صاحب په جنت کې دوړه شته وی او خو د جنت دوړه به زعفراني الوزي خوشبویي به کوي یو بل صحابي تپوس کوي وی صاحب په جنت کې کروندشته غنم به پکې څوک کري جوار هر قسمه تپوسونه صحابه کوي وی او یو سړی به د الله نه غنم وغواړي چې خدای علم شوی دی زمیدار بابا بی غنم کرم الله به تخم ورکي ځمکه به ورته وښیي دی به تخم وکري وی هغه تخم به د رب په سترګه کې زرغونم شي لوبم شي او هغه به دانیم شي او لکه د غرونو په شان غنم به تې ودرېږي الله به ورته وایي چې والا بني آدمه
کمبخته پیسم نه مړېږي. تیاره ډوډۍ درته میلاویږي او تیار خواکونه بیا هم غنم غواړئ. کټ کې به ناستې چې کومې میوې ترې زړو شي، میوه به څانګه راښکته شي او د خولې له به دې راورسي. نه پې دوړه شته خوره، نه پکې څښا ځای شته چې د چاته دی د دوکاندار نه دی اخیستې نیمه به غورځئ او نیمه به خورئ، دا پکې نشته. او نه پکې دننه هډوکې شته چې ورېږه هډوکې مې ته په مری کې وننښلي. او نه پکې دا شته چې دا میوه او دا به له خېټه خرابه کړي او له دې نه مې پرهېز دی او بلډ پرېشر مې دی او د زړه بیماري مې دی او شوګر مې دی، دا قصې دی هلته نشته. ټول به په روغ صحت یې الله دې بوتلی کې. د چا به بیماري نه، د چا به پرهېز نه، نه پکې لوږه شته او نه تنده شته. نو خلک به دا خوراک سله خوري، دا به د خوند دپاره خوري. لکه سړی په ډوډۍ موړ چې او د هغې نه پس هم میوه خوري، او په تندې مړی تندې نی او بیا هم د خوند دپاره شربت څکي. د جنت خوراکونه اوبه چې خلک استعمالوي د لذت او د خوند دپاره به د موړوالي دپاره نه هلته نه سړی اوږې کېږي او نه تږي کېږي. او چې سړی ډېره موړ شي یو اګرمې به وکړي بیا به ضرورت محسوس کړي. او د دې وجود نه چې دلته خوله وځي څښا بینتې دي، په جنت کې چې د نه په وجود نه خوله وځي هغه به خوشبویي کوي. بیبیانې به خدای دې جنتیانو له ورکړي، کم از کم 2 یا بیبیانې. او دا خپلې ښځې به سردارانې وي. د دنیا دا ښځه به ستا د جنت د حورو سرداری. ما په ترجمه کې دا وی، یو سړي راته وی صاحب د دې بلاګانو نه به هلته هم نه خلاصېږو، دا به را سره هلته مي مې دا به هلته بلاګانې نه وي، دا به هلته نیکانې او صالحات به دا به پاکې وي. ته عبادت کې ته جنت ته ځې، ولې دوی به دوزخ ته ځي؟ څه دوی به هم جنت ته ځي که نه؟ ښځې به در سره دا به د هغه حورو سردارانې به او دا به خشته ښځې مزېدارې به شي. عربا اترابا، ستا هم زلف وی هم زلف. او هره ښځه به د هر وخت پیغلی نوې واده شوې. او حدیث پاک کې راځي وی دومره خشته و خوبصورته به چې د وجود دننه نلې به د بار نه ښکارېږي. او کم سرپیچک او لوپټه چې په سري د هغې قیمت به دنیا او چې دنیا کې څه دي د هغې نه به بهتري. او کمه خوشبویي چې پورې کوي د یو نوک برابر خوشبویي په دې نوک چې څومره راځي، که دا دنیا ته راله د خوشبویۍ نه به څوک ژوند تېر نه کړي. او که یو جنتي ښځې دنیا ته خپل مخ راښکاره که د نور او د سپومۍ رڼا به درته بیا نه ښکاري. دا د جنت خوشحالی بی. جامې به راته څنګه میلاویږي؟ د انارو په شان بوټې بی، انار به ترې روشوکې. څه به د خوراک دپاره سره جامو دپاره چې ټس ورکې په منځ یې نیم کې دننه به د ریخمو جوړه ترې روځي. او ستا په وجود فټ جوړه شوې، دا نه چې لستوڼې اوږد دی او ګریوان یې تنګ دی او ارت دی او پرتوګ خو یې راله بل شان جوړ کړی دی. د ټولو جنتیانو یو شان وجود، یو شان قد، یو شان جامې اعلی مزېدارې د ریخمو خشته. خدای دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي. څه چې دې غواړي، لنډه خبره دا چې څه دې غواړي هغه میلاویږي. نسوار به پکې وي که نه؟ هلکه وي زړه چې څه غواړي زما اړه کې نسوار تېرېږي. چرسي به وي زما خو د چرسو نه بغیر ګزاره نه کېږي. اپی بي مې وایي ما ته پکې خپل دارو میلاویږي او که به نه میلاویږي. او پوډري به هم وایي چې هلکه زما هغه پکې څه شو، زما پوډر. یاد وساتئ ورونو چې کم ګنده څیزونه دي هغه دې په اړه کې نه تېرېږي. دا لنډه خبره ده. که د چا اړه کې تېر چې زما بچي وشي دا به اړه کې نه تېرېږي. پردی ښځې ته کتل به اړه کې نه تېرېږي. بدعملی ته به اړه کې شوق نه راځي. پوډرو ته پوډریان به ورځي خو وروسته داسې زر به هم نه ځي چې مسلمان مړي چې هلته یو ډبی نو هله به ځي. او دا نسوار هلته نسوار مسوار پکې نشته او نه پکې سګرټ شته. څښا څیزونه په جنت کې نشته او نه به څښا څیزونو ته د چا په اړه کې شوق راځي. دا یاد ساته. خدای دې د دې نشو هم تاسو وساتي. دا ګنده څیزونه دي، نسوار او سګرټ او پوډر او چرسونه، دې نه هم خدای ساته. زمونږ په کلي کې یو پوډري و، اوس مړ دی. راغې پلار ته کېناسته. دا ګوره رښتیا خبره ده، څه لطیفه نه ده. بابا دا کټ دله چا سوري ته کړی نه دی، هله را په اوږه شه چې دا کټ دله سوري ته کم. پلار یې شکرونه وستل چې نن مې شکر دی بچي تپوس وکړو چې دا کټ مې سوري ته کوي. دا په شی کو او په درشل یې کېنو بابا ورېږه چې کټ دله سوري ته کم. چې یې په درشل کېنو کټ یې نیغې وړو بازار کې خرڅ کړو.
جنت کې به پوډر یو که بني تل اول خو ورو رسه وروسته به خبرې کوو. نشه چې پیغمبر حرامه کړې ده نو نقصان دی پکې. چې پیغمبر کم سیز ته حرام وي نو هغې کې به نقصان یاد ساته، او خدای چې کم سیز ته ناجروا وي هغې کې به ستا د وجود فایده نه، هغې کې به نقصان وي. خدای هم د نشو تماشو او د دې بد عملونو محفوظ وساته. نو جنت کې چې ستا پړه کې څه راځي الله به درکړي. د دنیا د هفتې په برابر ځکه په جنت کې ورځې شپې نشته، یو شان ورځ ده. دا خلق به یو ځای راجمع شي، څوک د نور په منبر، څوک د زمرودو، څوک د یاقوتو، څوک د سرو، څوک د سپینو زرو. رب العالمین به ورته خپل دیدار وکړي، ځان به ورته وښیي. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره. چې دوی د الله یو سیکنډ دیدار وکړي، یو سیکنډ د سترګې د رب برابر، نو د جنت د او یو زرو کالو خوشحالۍ به تیرې شي، دوره خوند به یې پکې. چې راخواره شي د هغه ملاقات نه او کور ته راشي، بیبیانې به ورته وایي سړو نن خو ډېر خشته یې، خوشبویي ده نه ځي، نن خو څه بل شان خشته یې. دا ولې؟ وی تاسو خبر نه یې، خشته به نه یو، ښکلې به نه یو، موږ د رب العالمین سره ملاقات کړی دی. او د دنیا د هفتې په اندازه به ټول جنتیان یو ځل د رب العالمین دیدار کوي. الله دې زموږ نصیب کړي. درونو یو ځل به دا جنتیان مخامخ شي او الله ته به کښېني. الله به یې تپوس وکړي جنتیانو وایه څه خوشحالي پړه شته؟ نه خدایه. وګورئ سوچ وکړئ څه ارزو شته تمنا؟ خدای چې څه غواړه میلاویږي، ډوډۍ، اوبه، بیبیانې، ستا دیدار پکې کم هم میلاویږي. نه یو نعمت پاتې دی، هغه نعمت لا تاسو ته نه دی میلو. خدایه به څنګه سوچ وکړئ، تمنا وکړئ، زموږ ذهن کې نه تېرېږي. الله به ورته چپ شي، غوږ کېږدی. نو پروردگار به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت ورته شروع. جنتیان چې ووري د دې نه مخکې چې د جنت څومره خوشحالۍ دي به تیرې شي، او رښتیا چې تلاوت د قرآن شریفي او د پروردگار د طرف نه اواز د الله. او زه پکې طالبانو ته کله یم چې بیا سورت رحمان وایي چې څونه خوند به کوي. ښه دی کې یو بله نکته اوس وغوره. قرآن خو په مونږ ته نازل دی که نبی علیہ السلام ته. حضرت ابراهیم علیہ السلام د پاره نور صحیفې وي، آدم علیہ السلام د پاره نور، موسی علیہ السلام د پاره بل کتاب، داود علیہ السلام د پاره بل کتاب، زمونږ د هدایت د پاره نازل. لیکن په جنت کې جنتیان خو د آدم علیہ السلام زمانې نه والا تر قیامته پورې به ګورې د ټولو امت ته، ټولو جنتیانو ته، که د آدم علیہ السلام امتیان دی او که د ابراهیم علیہ السلام او که د نوح علیہ السلام، ټولو ته به رب العالمین د قرآن شریف تلاوت اورئ. دی خوند دی رونو، اوریدو کې سونه خوند. وهذا کتاب انزل الله مبارک. او چې د یاد کوته حافظ جوړ شوی دا سونه برکت. حضور پاک فرمایي لو جعل القرآن فی اهاب ثم القی فی النار محترق. که قرآن شریف په یو سرمن کې بند شو او بیا دا سرمن اور کې وغورځی سوځېږي به نه. دا طالبان په موږ سوال کوي چې قرآن شریف په اکثر خلک تعویز کوي او په سرمن کې بند کړي، هغه اور ته غورځی سوځېږي. نورونو احاب په عربی کې د کچه سرمن ته وایي. د انسان دا سرمن د دباغت نه مخکې چې دا کچی او د نار نه د جهنم اور مراد دی. نو که قرآن شریف د انسان په سرمن کې برچي او د انسان یاد کی حافظ شي او دی د جهنم اور ته غورځی نو دی به سوځېږي نه. او بل حدیث کې راځي اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. وی زما په امت کې دوه ډلې دي چې دا ډېرې بهترینې دي. یو هغه خلک چې د هغې په سینو کې د الله قرآن پروت دی، او یو هغه خلک چې د شپې پاسې خپل رب ته په سلګو سلګو جاړي. خو یاره چې قرآن سرمن کې بند شي سینې ته کوشي په خولې نه ګورې. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي وی آخره زمانه کې به یو قومي یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم. قرآن به په ژبه لولي لاندې به نه کوزېږي، په ژبه به یې پړه کې بني. نو خدای دې قرآن زمونږ اندامونو زمونږ له تکوس کړي. خیرکم من تعلم القرآن او علمه. حضور پاک فرمایي تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن د بل نه زده کي
یو روایت کې وعلم بلکې او علم یې بل توخی یې زده کې یې بل توخی. او چې دا ما کم آیت تاسو مخکې ولسته 2 آیتونه د قرآن شریف کې، یو دی کې هدى للناس دی چې قرآن شریف د انسان د پاره هدایت دی، او دې دی کې راځي سورۃ بقره په اول کې چې هدى للمتقین. څه مطلب؟ چې عام انسان د پاره د هدایت ذریعہ ده، خو چې د انسان په عملو کې او د هدایت سرچشمه وګرځي نو بیا ردنه الله متقی جوړي، پرهیزګار ته جوړيږي. که اساسو قرآن شریف راوالی او دې خپل سینې پورې پیوس کی، قسم دې دام د ثواب ذریعہ ده، پدیم الله ثواب ورکي. ډېرې کشته خدای پاک د قرآن شریف د برکت نه د غر کېدو نه بچ کړي، او پر اخباراتو کې اکثر راځي اکسیډنټ شو او یو سړی چې هغه سره قرآن شریف په خدای بچ کړ، بار بار راځي. او ډیر کورونه چې په اور ولګي پروردگار د قرآن شریف د برکت نه د اور نه محفوظ کی، او ډیر کورونه په زلزله کې خدای د قرآن شریف د برکت نه محفوظ ساتلی دي. نو قرآن شریف د پاره دا کافی ده چې دا د الله خبرې ده، او د یو عظیم پیغمبر د امت لپاره او په یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د یو عظیم فرشته چې حضرت جبریل علیہ السلام دی دا غي په واسطه رب العالمین نازل کړل د رمضان په ډیره عظیمه مبارکه میاشت. نو کوشش وکړئ ورونو په خپل هم د قرآن شریف تلاوت کوئ او خپل بچو ته قرآن وښایئ. بچی په قرآن پوهې کې زمونږ خلک مونږ بچی په خپله نافرمانه کړل، د بچو نه مونږ خلک شکایت کوو که نه، یاره جی زوی مې قدر نه کوي او زوی مې ادب نه کوي او زوی مې احترام نه کوي او جګړې را سره کوي. دا زمونږ خپل نقصان دی. مونږ خپل زوی ته خو د قدر لار ونه خوله، مونږ ورته قرآن ونه خو، مونږ مدرسې ته به ونه ته، مونږ ملا صاحب سره کې نه خو کې نه نو چې ورته ښه اخلاق وښی. کم بچی چې د قرآن زده که یاد یې که یا عالم جوړ شو، قسم د آخرت کې هم ستا فایده ده او په دنیا کې هم ستا دپاره ډېره لویه فایده ده. دا یاد ساته. مونږ بچی ته غټه بسته په شا کو، د انګریز لباس ورته واچو، شا به بچی ګورې خر چې د خره کم یې غوږ یې د پرې کولو دی، هغه تربور ترې وګوره څونه پیسه ګټي، تکړه شه ګوره چې ته د هغه نه زیاته وګټې. دا چل مو ته خولی بیا نه حرام ګورې او نه حلال ګورې، په یو طریقه پیسه پیدا کوي. دین هم ورته ونه خو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو سړی راغی، حضرت عمر ته شکایت وکړ، وی زوی واله مو ګوره سر نه بیوي نه بیږي. زوی والی والی وی صاحب کوته کې راله سر لره وبرو، ورشه وی زوی حاضر کې. چې زوی راوسته مخامخ ودرېد، خپې د خټو د خاورو ډکې دي، تکې تورې، او لاس کې ورسره غټ کوتک دی، لکه دا د میخو والا چې غټ کوتک ګرځي ګجران، او څښا په بد شکل سرتور سر او ګنده شکل. وی دا دې زوی دی. وی ته دې خوا راشه هلکه ستا څه نوم دی؟ وی زما جعل په عربی کې ګونګټ ته وایي. ګونګټ دا یو بوري که نه په ګلونو ګرځي، یو ګونګټي هغه د دې سوټي نه فوټبال جوړ کړی په دې سپېمټ هغه راورکوي. وی دا نوم دله چې ایښی دی؟ وی دا مې دې پلار ایښودی دی. هلکه تا په عقل کې چې ته خشته نوم نه راته چې ګونګټ نوم دی ولی ایښوده جوړ؟ د پیغمبر نوم تا ته نو معلوم، چې در صحابو نوم درته نو معلوم، د حضور پاک نوم به دې ولی ایښی؟ کمبخته جعل ګونګټ نوم دې ولی ایښی دی؟ وی ښه دا پلار دې وولې؟ وی صاحب زه خو چې څنګه لوی شوی یم او پخه به د پیم، نو دې پلار راله ګډې چیلی او دا غټ خره را کړي چې دا په ځنګل کې سره وه او خان، نو ځنګل کې هغه ګډې چیلی او خان سره وم. مونځ کې مونځ جي څه ته وایي؟ مونځ یم نه پېژنده. او دس کې یاره جي او دس څه ته وایي؟ نه مونځ پېژنم نه او دس پېژنم. دقه غټ خرې را کړي دي او خان او ګډې چیلی په ځنګل کې سره وم. نو دې پلار راته چل خولی دی چې دا دوه خره کله په جګړه شي، او واقعي د خرو جنگ ما لیدلی دی. یو ځای کې مې شپه وه جو بیابان کې ودومه او سار چې پاڅېدم نو ماشومانو خره جنګول. وایي خدای دې د هغوی د جنګ نه ساته. مونږ خو وایو ګندې په خپر وانې کوي، شاته لته وایي هغه خر چې به په بل خر چک ولګو بل به ورته براندې والي، بیا به پرېښوده کم ځای. نو د دوه خره چې کله په جګړه شي
نو دې پلار راته چل خولی دی نو زه کوتک اوچت کم او دا سر لی وله رو بروم نو یو خو تختی بل خو تختی دا لار راته د خولی ده وی نن چې کور ته رالم د ما مور او پلار په جګړه شوي دا بابا مې او بیبی مې په جګړه شوي نو ما ورته ډېر نصیحت وکړ یو بل ګریوالونه نیولي او یو بل یې ټسول نو بس هغه چل راته د خولی و د خرو والا کوتک مې اوچت کړه د په سر ور برابر شو چې مې وو د اخو دا انګل منډه کړې بیبي اخوا منډه کړې عمر فاروق رضی الله عنه پلار ته ولوي وی چې څه دې خولی دي همغه د سره کوي که نه تا دې راوستې د جومات ته اودس دې ورته خولی د مونځ په چل دې پوه کړی دی به دې راوستې مونږ ورته د حضور پاک احادیث خولو چې مور څه ته وایي پلار څه ته وایي د پلار څه حق دی د مور څه حق دی د ګاونډي څه حق دی پردي مال سره به څه کوې خپل سره به څه کوې دې نه خبر روانې ټول ستا دی دا حقیقت دی رونو زمونږ په کلي کې یو سړی مور یې راله بوډۍ سپین سرې لاسونه یې تړلي لاسونه او په دې مخ باندې هم د وینو داغونه او جړل یې ما ته وي زوی والم بهر کیف هغې ته مې مې ګوره روانې ټول ستا دی تا دا زوی چې ماشوم و نو پټي ته په منډه کړې دی چېرته دې نه یې راوستې مونږ له چې دې بچي ته مې قرآن وښایه چېرته دې نه دې راوستې چې ده ته دین وښایه او ټول عمر به نیکبخت اوس د خدای وبخي مړه ده ټول عمر به پپیو کې اوبه اچول او د دې دې بچو دپاره د خپل آخرت برباد کړی دی تشې اوبه دې په خلکو خرڅې کړي دي ازوی مې وله راووخته ظالمه دا ظلم دې ولې کړی دا خو دا مره بوډۍ ده چې دې له د چا لاس ورته خو په یو دیکه غورځېږي نو ظالمه دومره دې والې ده چې لاسونه او خپې دې پې پړسولې دي هغه بچې ما په دې خپلو سترګو ولي دغه زوی چې ناجوړه شو لیوني سپي چې چلو لیوني سپي او ما لیدلې نه دي خو خلکو دا قصې کولې ځکه زه بیا تپوس ته نوم ورغلی خلکو راته وی چې دننه د خېټې نه د کوترو چینګار خیجي نو ټیک ده که اولاد د مور پلان نافرمان یې هغې الله سزا ورکوي خو غلطي د مور ده چې قرآن یې ورته نه دی ښولی دین یې ورته نه دی ښولی نو بچو ته قرآن وښایې قرآن ورته یاد کې قسم په خدای په دې ممبر مې ته قسم وخوړه چې دا ستا فایده ده حافظ صاحب حسین علی صاحب مولانا صاحب چې د قرآن شریف تلاوت کوي د دې ثواب بچا ته رسیږي مولانا احمد علی جان صاحب مرحوم رحمه الله ته رسیږي که نه به رسیږي څپا خبره ده که دی چې څومره تلاوت کي د هغه ورسره حصه ده د ده را والدې صاحب حصه ده ولې هغې ورته کښېنولی دی تا بچې چې تلاوت کوي ته به په قبر کې پروت یې فایده به تا ته رسیږي ته به په آخرت کې پروت یې دی به تلاوت کی فایده به در رسیږي نو بچو باندې قرآن یاد کې قرآن علم پې وکې د قرآن شریف تلاوت پې وکې جومات ته یې راولې دغه ستاسو فایده ده بهر کیف خوش قسمت ہے تاسو په جومات کې د قرآن شریف خدمت کیږي او شکر دې ستاسو په دې کلي کې د قرآن ډېر لوی خدمت روان دی ډېر الکان حافظان شو ډېر الکان عالمان شو او ډېرو بچو ته د قرآن فایده ورسېدله دا د الله فضل دی خدای پاک دی دا کلی دا محله دا جومات په قرآن او په دین باندې آباد کی او د حضرت حافظ صاحب محترم په عمر کې د په دې پویه کې او په دې ساري کې د رب العالمین نور خیر او برکت واچي او دغه ماشومان چا چې د قرآن په رڼا باندې روښانه شوي دي الله دې خپل والدین ته نیک عمله صالحان لوی کړي الله یې د آفتونو مصیبتونه په امن او په حفاظت وساتي محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 369 نمبر کیسټ کې تاسو اوریدل د قرآن شریف په آیاتونو مکمل یقین دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سرے فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر او په مختلفو موضوعګانو تقریرونه به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي خائیگی تال رائس ناصفت ہر آن خدایا دے کل جہاں خدایا تائی علم خبیر بصیر رحم رحمان خدایا
दे कुल जहां खुदाया खाएगी तालर सना सिफत हर खुदाया दे कुल जहां खुदाया कलम नाशिटो